Assalamu alaikum. Welcome to the web course. نن لیکچر کې به مونږ کوم ټاپک دی نو هغه زموږ سره په ایمیج دی چې په HTML کې به مونږ ایمیج څنګه یوز کوو او یو ویب پیج ته به ایمیج څنګه ایډ کوو. که تاسو وګورئ مختلف ویب سایټ باندې هر ټایم مونږ ایمیجز یوز کوو، ایمیجز مونږ وینو او داسې ویب سایټ باندې چې په هغې کې به ایمیجز نه یوز شوي. نو دا ډېر زیات امپارټنټ ده چې تاسو ډېر زیات سمپل دی، کوډ یې سمپل دی، خو چې تاسو ته آیډیا وي چې HTML ویب پیج ته مونږ ایمیج څنګه ایډ کولی شو. دا زما سره سمپل یو ایمیج دی چې دا ما ایډ کړی دی په HTML هغه کې. دا ګورو د دې لپاره به کوډ څنګه لیکو چې سمپل ایمیج ویب پیج ته څنګه ایډ کېږي. نو ما یو فایل کریټ کو سبلایم ټیکسټ کې ایډ ایمیج ډاټ HTML باندې. دلته ما ټایټل ته چې بره زما سره په ټایټل کې به ایډ ایمیج د فایل نوم زما د ټایټل شو د پیج ایډ ایمیج. ښه جي اوس زما سره ایمیج به ایډ کېږي څنګه؟ د هغې دپاره یو امټي ټیګ یوز کېږي، هغې ته وایي ایمیج. دا صرف دا سټیټمنټ لیکل دی بس، او ستاسو ایمیج به ستاسو ویب پیج ته ایډ شي. د IMG دا اوپننګ اینګل او دا کلوزنګ اینګل، خو دا فرق دغه شي چې دلته ګورئ په دې کې دا کلوزنګ ایمیج نشته څنګه چې په باډي کې وي. دا چیز دلته نشته، د دې دا ټیګ دلته نه یوز کېږي، ایمیج ټیګ کلوز کېږي. نو ځکه چې دا یو امټي ټیګ دی ته وایي. بعضې ټیګ څنګه چې BR ټیګ دی، BR ټیګ هم مونږ کلوز کوو. نو د BR ټیګ انډینګ مونږ نه کوو ځکه چې څه ټیګز داسې دي چې دا مونږ د دې مونږ کلوزنګ نه کوو، داسې څنګه چې نارمل ټیګز مونږ کلوز کوو. نو داسې یو ټیګ زموږ سره ایمیج هم دی. ښه جي راځو دا ټیګ یوز کېږي ویب پیج ته د ایمیج ایډ کولو لپاره. اوس په دې کې دا اټریبیوټ دی SRC چې سورس مطلب چې ستاسو سره به د دې دا کم ایمیج چې تاسو ایډ کوئ دا چرته د دې لوکیشن کم ځای کې دی. نو زما سره کرنټلی زما سره دا یو ایمیج دی، دا زه تاسو ته شو کوم. دا ایمیج دی زما سره student.png دا ایمیج دی. دا ایمیج زه خپل ویب پیج ته ایډ کول غواړم. نو دلته زما سره د دې ایگزیکټلی د دې ایمیج دا نوم ورکوي student.png به زه دلته په دې سورس اټریبیوټ کې ورکوم student.png. نو دا به زما سره یو د دې باډي کې نور څه کوډ نه دی شوی، نو د دې د وجې نه به زما سره سمپل یو ایمیج ایډ شي. دلته به زه ورکوم H1 ټیګ به سمپل ورکوم چې سمپل student image پته لګي کنه په ویب پیج کې. ښه جي دا زما سره student image ما ایډ کو دی ویب پیج ته. نو دا په کم ځایونو کې یوز کېږي؟ که تاسو سوچ وکئ په لکه فار ایگزامپل مختلف ټیسټونه یې که نه، ټیسټس لکه د جابس دپاره ټیسټونه یې فار ایگزامپل NTS والا اخلي یا ایټا والا اخلي یا هر یو ارګنایزیشن چې دی، نو هغو ته یو لیست میلاو شوی او په هغه لیست کې سټوډنټ نیم وي، د هغه ID نمبر وي، د هغې سره سره د هغه په یو کالم کې د هغه ایمیج هم وي. نو چې هغه لیست هغه ګوري چې کوي، نو چې ګوري چې یاره دا کس په خپله سټوډنټ په خپله ناست دی خپل پیپر ته که نه په خپل ځای بل کس کېنولی دی. د دې د وجې نه دا ډېر زیات میټر کوي چې په هغه سیلز کې یا په هغه ټیبل کې د سټوډنټ ایمیج هم ایډ کول پکاري. نو دا کار به څنګه کېږي دا ګورو. موږ په پریویس لیکچر کې په ټیبل باندې بحث کړی. که تاسو ټیبل لیکچر نه کتلی نو په ټیبل لیکچر وګورئ، په هغې کې موږ ټیبل ډیزاین کړی او هغه ټیبل ته موږ یو بل کالم نن ایډ کوو، هغې ته پکچر وایو. دا پکچر په پریویس لیکچر کې موږ دا ټیبل کمپلیټ لیاوټ او چې ټیبل به ډیزاین کېږي څنګه، نو دا په پریویس لیکچر کې شوي دي په ټیبل لیکچر کې. اوس نن پکې موږ سمپل دا ایمیج ایډ کوو، دا ایمیج کالم یا دا پکچر کالم ایډ کوو دې ټیبل ته چې یاره زما سره سټوډنټ دی، د هغه پکچر دا دی، بل سټوډنټ دی د هغه پکچر دا دی فار ایگزامپل، او بل سټوډنټ دی د هغه پکچر دا دی. نو ځکه چې تاسو که په ټیسټونه ورکړي، جاب ټیسټونه ورکوئ په فیوچر کې به تاسو وینئ، نو ستاسو ایمیج به دغه کم دغه چې وي انویجلیټر وي یا ډیوټۍ والا وي، د هغو سره د هغه ټیسټ ایجنسي د طرف نه
هغه ته یو لیست ملاو شوی نه پاره کې ستاسو نوم هم وي ستاسو ویلیج هم وي ستاسو آی ډي کارت نمبر هم وي او ستاسو ایمیج هم وي او دا د کوم ځای نه هغه ته ملاویږي دا تھرو ویب پیج هغه ډایرکټ ډاونلوډ کوي نو دغه شان داسې اپلیکیشن کې د ایمیج ضرورت راځي اوس ګورو چې په دې ټیبل کې به مونږه دا ایمیج څنګه اډ کوو نو د دې که پریویس ټیبل تاسو ګورئ نو په هغې کې زموږ سره 3 کالمز نیم ویلیج او سټیټ اوس پکې موږ دا یو کالم بل اډ کو پکچر کالم اوس دا پکچر کالم د پاره زما ته څه ضرورت دی چې یو سیل زه اډ کم یو ټي ډي اډ کم روز خو زما الریډي زما سره 3 روزو یو پکې زه ټي ډي بل اډ کوم په دغه روز کې په ټول 3 روز کې زه چې ټي ډي بل اډ کم نو زما سره به دا کالم کمپلیټ یو کالم به زما سره اډ شي نو دا راځو او دلته ګورو په دغه لیکچر کې ټیبل لیکچر کې په دې کې زما سره که تاسو سوچ وکئ نو دلته زما سره دا ټي آر ټیګ خو په دې کې زما سره دا 3 په پریویس لیکچر کې موږ دا 3 ټي ډیز اډ کړیو هر یو رو ته اوس پکې موږ اضافي یو بل ټي ډي واغستو د دې پکچر دپاره د سیسیز دپاره د پکچر دپاره د پکچر دغه سیل دا زما سره دا ټي ډي به زما سره یو ایکسټرا څلورم نمبر کالم اډ کی ټیک شو او د دې سره سره په دغه کالم کې ما بل یو په دغه سیل کې ما چې کوم ټیګ واغستو نو هغه ما واغستو ایمیج ټیګ دا د ایمیج ټیګ او په ایمیج ټیګ کې زما سره چې کوم اټریبیوټ سورس اټریبیوټ دی نو هغې ته ما ورکو student.png نو student.png چې ما ورکو نو دا اتوماتیکلی دغه په دغه کالم کې د پکچر کالم کې دلته ما سیل یا دغه کالم ته هیډینګ ما ورکړی دی پکچر نو دلته به زما سره په پورت نمبر باندې 8 شي دغه student.png اوس دلته دا پکچر نیم ډېر زیات میټر کوي ما خو هر یو دا خو اگزامپل دی جست نو دغه یو نیم دغه یو ایمیج مې یوز کړی دی تاسو به د هر یو سټوډنټ دپاره په ریل سینیریو کې دا نیم به د ایمیج دا نیم به ډفرنټ وي ایون د دې لوکیشن هم ډفرنټ کیدی شي چې تاسو په کوم فولډر کې دغه کړی دغه ایمیجز اډ کړي نو هغه تاسو اډ کولی شئ نو دلته موږ په دې بل سیل کې څه کار وکړو په دې بل سیل کې موږ دغه ایکسټرا سیل هم چې واغست پکچر سیل یا پکچر کالم په پکچر کالم کې موږ ایمیج اټریبیوټ یوز کو او بیا ورته یو ایمیج سورس شو کو چې زما سره د ایمیج سورس زما سره د student.png فایل دی student.png ایمیج دی دا ماته په ویب پیج باندې سٹور کا نو زما سره په ویب پیج باندې راشي کمپلیټ دا شان په دې کې زما سره دا ایمیج سٹور شو اوس کپرس که تاسو ته ټیبل پریویس لیکچر نه کلیر نو په دې کوډ به تاسو نه کلیر ځکه چې دا کوډ ما الریډي لیکلی و د ټیبل لپاره نو زه نه غواړم چې اگین اینڈ اگین د ټیبل لپاره کوډ ولیکم خو ما سمپل په دې کې څه وکړو چې ایکسټرا یو سیل مې واغستو هغې ته مې ایمیج ټیګ په هغې کې یوز کړو د هغې په ذریعه ما ایمیج اډ کړو اوس راځو سی ایس ایس ته د دې سی ایس ایس موږ کړی و د هغې دپاره تاسو ته ما هغه مارجن او کمپلیټ چې سی ایس ایس کوډ و ټیبل دپاره ټي ایچ دپاره ټي ډي دپاره چې زما سره بارډر څنګه راځي مارجن څنګه اډ کوو لیفټ رایټ مارجن سالډ بلیک کمپلیټ دا موږ کړي اوس ما دلته تاسو ته ما ویلي چې دا زما سره سلیکټرز وي او بیا موږ پراپرټي اپلای کوو اوس دلته ما په دغه کوډ کې یو بل دا ایلیمنټ اډ کو که نه ایمیج ایلیمنټ دا اوس زه په دې باندې سی ایس ایس اپلای کوم نو د دې د وجې نه دلته ما په دې سی ایس ایس کې د دې ایمیج دا ایمیج سلیکټر ټارګټ کو او دلته زم چې د دې دا ویډ چې دا پایپ آر ای ایم یا پایپ انچز د دې دا ویډ دومره ماته پکار دی که فرض که دا زه وانخلم نو اتومیټیکلی که فرض که دا ما ویډ ظاهر نه کو تاسو اوس ګورئ تاسو ته هلته فرق ظاهر شي دلته بیا د ایمیج دا سایز کمپلیټ دا سایز اتومیټیکلی هغه سایز پیک کوي نو چې تاسو غواړئ چې تاسو دا سایز یا دا ویډ اف د ایمیج کنټرول کوي نو د سی ایس ایس نه تاسو اتومیټیکلی دلته ویډ پراپرټي یوز کوي ویډ پراپرټي او دلته ولا سایز ورکوي فار ایگزامپل ما ورکو 7 REM دا سایز شو کوي چې یاره سایز به تاسو د ایمیج څومره دغه شان تاسو ته یو خپل هغه سایز چې دی نو تاسو هغه کوي چې یاره تاسو ته څومره سایز والا ایمیج پکار دی په دې سینیریو کې د دې نه علاوه که فرض که تاسو سی ایس ایس یوز کول نه غواړئ وایي چې دا ویډ پراپرټي اتومیټیکلی موږ هلته په ایمیج ټیګ کې یوز کو نو دلته هم تاسو په دې ایمیج ټیګ کې دننه دا اوس HTML ډاکومنټ زما سره اوپن دی په دې کې هم تاسو دا ویډ پراپرټي یوز کولی شئ ویډ پراپرټي یوز کوئ دلته دې له سایز ورکوئ نو تاسو د دې ځای نه هم دا ویډ کنټرول کولی شئ نو دا لیکچر زموږ سره و د ایمیج په باره کې چې how to add image to a web page
page, how to add image to TD or to a table, how to resize image. نو دا ټاپکس موږ په دې لیکچر کې کور کړو چې موږ به ایمیج څنګه اډ کوو، دا غي نه علاوه ټیبل ته به ایمیج څنګه اډ کوو، دا غي سره سره د ایمیج سایز یا ویډ به څنګه ډیفاین کوو. نو دا موږ په سی اس اس کې هم ډیفاین کو او دا غي سره سره موږ ډایرکټ په دې ایچ ټی ایم ایل کې انټرنلی هم ډیفاین کو. نو په دې باندې په خپل هم تاسو پریکټس وکړئ ځکه چې د پریکټس نه بغیر دا نه کیږي او مختلف ایمیجز اډ کړئ ټیبل ته، نو دا به ډیر زیات تاسو لپاره فائدہ مند وي. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.